مالك يوم الدين الحمد لله نن من د سورة فاتحه په تفسیر شروع وکړه. سورة الفاتحه کی سورت مضاف ده فاتحه ته. او په الفاتحه کې الف لام د پاره د عهد ده. نو مطلب دا ده سورة فاتحة الكتاب. سورت یاد محموز دی سورتن او بقیه د شیطان سورت. سورها جھوٹا دہا دی. په یو حدیث کې رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نهی کړله ان یتوضأ الرجل بفضل سورها رسول علیہ السلام د دین نهی کړله چې یو سړی د جوټه د ښځې باندې اودس وکړي. او مسله به په خپل ځای کې راشي نهی دپاره د کراهیت. په دغه ځایونو کې چې سور راغلی سور بقیه د شي ته وایي بقیه د اوبو چې زنانه په کمو اوبو باندې اودس وکړي د هغې نه کمې اوبه پاتې شي هغې ته سور. نو سورت ته سورت ځکه وایي چې دا بقیه د قرآن نه دی، قطعه ده د قرآن. یا دا لفظ غیر محموز ده، سور ده. نو سور بیا منزله او مرتبه تم وایي. سور البلد دیتا وی د خار اغا دیوال چې په خار باندې احاطه کړي هغې ته سور وی. تصور په سین سره رفعت او چتوالی ته وی. نو په دغه لحاظ سره صورت ته صورت ځکه وی چې په دا یو مرتبه او منزله ده چې څوک قرآن وایي الله هغې ته منزله او مرتبه او مقام ورکوي. یا د دې مطلب دا دی چې څنګه د خار هغه دیوال په خار احاطه کړي نو داسې صورت هم په اعجاز په وحدانیت او دارنګې په صفاتو د الله باندې احاطه کړي، په مضامینو خپلو باندې احاطه کړي. که صورت د اوچتوالي نشي نو صورت ته صورت ځکه وایي چې دا معالی دی، اوچت دی. او وجه د هغه دا ده چې کلام د الله دی، نو کلام د الله به ولې عالي اوچت دی. په اصطلاح کې بعض علما ذکر کوي چې سورت قطعه من القرآن لها اول و آخر، چې قطعه ده د قرآن نه چې د دې لپاره اول او آخر.
خو په دې باندې اعتراض واردي چې د صورت او د غیر صورت په مابین کې فرق رانغی. وجه دا ده چې آیات کرسی یوه قطعه د قرآن نه چې د هغې دپاره اول دی او اخر دی د هر آیات دپاره اول او اخر دی. نو د دې وجې نه بعضې علما ذکر کوي چې دا قطعه ده د قرآن نه چې د دې دپاره اول وي او آخر وي او دا توقیفي ده من جانب الشارع. دا چېرې دا صورت شارع متعین کړلی چې دا حصه صورت دی او دا دې ته سورة فاتحة الكتاب. فاتحة پا اصل کی صفت دی نقل شوه دے اسم تا نو تا پاکی دا پارا دا نقل لا یا تا پا دے کی دا پارا دا مبالغی نو فاتحه دیتا ہوئی چه دا فاتحه د قرآن اغا ایسا چه دا دین ابتتاح کولشی دا دین شروع کولشی دیتا فاتحه کل کتاب چه دا قرآن ابتتاح شروع دا دین کولشی. او فاتحة الكتاب په دغه لحاظ سره نوم د پاره د دې صورت دی. فاتحة الكتاب د دې صورت نوم دی. بعض علما وایي چې دا مصدر د فاتحه په معنا د مفعول سره. نو فاتحة الكتاب چې ابتداء کړی شوی ده د کتاب یعنی د کتاب ابتداء د دې نه کړی شوی ده نو دا فتح اولا په دې صورت پورې متعلق دی په واسطه د دې صورت پسې په نور قرآن پسې فاتحه وه فتح کولا وهل ورپسې ځکه ورته فاتحه الکتاب کتاب نوم دی د پاره د دې مجموع شخصي د با نه واخله د بسم الله د آخر د والناس پورې د سینه پورې چې په دې کې سړي د دې کتاب نوم د دې نوم کتاب مکتوب لیکلی شوی نو دا پا بیت العزت کے لیکلی شوی بعض بیت العزت دا فرشتو کعبه را پا آغی کے دا لیکلی شوی بعض علماء ذکر کئی چه فاتحة الکتاب لوح محفوظ کی لیکلی شوی ذکر دیتا میں فاتحه ځکه دې ته کتاب بعض علما وایي چې د شان د دې نه دا دی چې دا ولیکلی شي ځکه دې ته کتاب وایي او مکتوب چې دا لیکلی شي. نو قرآن چونکې دا لیکلی شوی دی دا مکتوب دی نو ذکر دیتا فاتحه ذکر دیتا کتاب ورسه اوس په دې ځای کې دوه اضافت راغلی یو اضافت د صورت دی فاتحې ته بل اضافت د فاتحې دی کتاب. علماء ذکر کوي چې اضافت د صورت فاتحې ته اضافت د مسما دی اسم ته فاتحة الکتاب اسم دی صورت مسما
نو سورة الفاتحه. او اضافت د فاتحة الكتاب بعض علما ذکر کوي چې دا اضافت په معنا د لام سره دی او اضافت په معنا د لام سره ذکر دی چې لام د پاره د اختصاص دی. نو فاتحة الكتاب دا فاتحه د څه شي دا د کتاب د اختصاص فکر او کوم اضافت چې اختصاص او تخصیص پیدا کاو خواک التلام مقدر کیږي او کنه مقدر کیږي هغه اضافت په معنا د لام یا سورۃ الفاتحه فاتحة الكتاب بعض علما ذکر کوي چې اضافت په معنا د من سره دی. وجه دا هغې دا ذکر کوي چې فاتحة الفاتحه دا جز دی د کتاب سورۃ فاتحه دی خو په دې باندې اعتراض واردېږي چې کله چې سورۃ فاتحه جز دی د کتاب نه نو اضافت په معنا د من په هغه ځای کې د جز او د کل په مابین کې نه یې هلته په مابین د جزي او د کلي او دلته خو جز او کل خو دغه علما د دې په مابین کې دا فرق نه کوي چې دا جزي دی او که دا کلي او که دا جز سورۃ فاتحه د دې کتاب د دې سورۃ دیتا سورۃ فاتحه ځکه وایي بعضې علما ذکر کوي چې په لوح محفوظ کې دا سورت په اول کې لیکلی شوی ځکه دی دا سورۃ فاتحه کتاب وایي د قرآن په اول کې دا خو دا خبره محتاجه د نقل ته دلیل ته محتاجه ده چې په دې باندې نقل او دلیل او نقل او دلیل په دې باندې نشته. بعض علما ذکر کوي چې فاتحة الکتاب ورته ځکه وایي چې د دې سورت نه ابتدا د کتاب د قرآن د دې نه شي د قرآن په اول کې راوړی شوی نو اول د شی دا فاتحه نو د دې نه د قرآن ابتدا وشوه ځکه ورته فاتحة الکتاب بعضې علما ده بعض علما وایي چې د مانځه افتتاح د دې صورت نه کیږي په مانځه کې چې کله تلاوت کوي نو سورت فاتحه به مخکې وي نور قرآن به پسې وروسته د دې صورت په نومونو کې اولنی نوم د سورت الفاتحه شو او د دې صورت ډېر نومونه راغلي دویم نوم یو د دې نوم سورت فاتحة الکتاب دویم نوم سورت فاتحة القرآن دا فاتحه د قرآن دریم نوم د دې سورت فاتحه سورت ام القرآن سورت ام القرآن دیتا ام القرآن او سلورم نم ام الکتاب چی دیتا ام الکتاب پا دی باندی اشکال رازی چی رسول علیہ السلام خو منع کرده او اغا ویلی چی دی صورت فاتحه تا لا یفوتن احدکم سورت ام القرآن ام الکتاب چې یو سړی دی دې صورت ته ام الکتاب
علما ذکر کوي چې دغه حدیث لا اصل له د دغه لپاره څه اصل نشته. نو اوس دې ته څنګه وایي؟ الکتاب ورته سره وایي په ما اصل کې موضوع. نو سورت فاتحه ته ځکه وایي چې ټول قرآن د دې سورت نه خارج شوی. په دې قرآن کې ټول په دې سورت کې ټول قرآن اجمالا پکې لکه د مور کې چې دننه بچی پکې. او کله چې بچی د مور نه راخارج شي نو دا بچی بیا په دې مور پسې ورپسې جاړي، هغې پسې ورپسې. نو دارنګې دا نور قرآن د دې سورت فاتحې تفسیر په دې پسې ورپسې جنډې ته وایي. او جنگی جنډا په هغې کې په هغې پسې خلک ورپسې مؤمنان مسلمانان په خپله بیرغ او جنډا پسې ورپسې. نو دې سورت ته الکتاب ځکه وایي چې دا ټول کتاب په دې پسې ورپسې. پنځم نوم د دې سورت حمد دی، سورت شکر دی. شپږم نوم سورت حمد ورته ځکه وایي چې د دې په اول کې الحمدلله. سورت شکر ورته ځکه وایي چې په دې سورت کې من د الله د نعمتونو شکر هم ادا کوو. حمد په مقابله د نعمت کې هغې ته شکر. دې سورت ته سورت صلات اوم نوم یې دا دی. رسول علیه السلام فرمایي قسمت الصلاة بیني چې مونږ زما او زما د بنده په مابین کې تقسیم شوی. مراد د صلات نه دا سورت فاتحه. دې سورت ته سورت تعلیم المسأله وایي. اتم نوم د دې سورت تعلیم المسأله. او تعلیم المسأله ورته ځکه وایي چې په دې صورت کې د سوال د کولو تعلیم ورکړی شوی. چې د سوال طریقه دا ده چې اول به حمد او ثنا او صفات دا الله بیان کړي، وروسته به بیا سوال. نو دې صورت ته تعلیم المسأله ده. نهم نوم د دې سورت سوال دی، ځکه چې په دې سورت کې موږ سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم ایاک نستعین. دا ټول سوالات. دې سورت ته سورت نور هم وایي، نور رڼا ده. نو دا سورت نور ځکه دی چې په دې کې به دا سورت چې انسان وایي نو د هغې نه به رڼا روانوي په ورځ د قیامت. یا دا سورت نور ځکه دی چې نور رڼا ته وایي چې دا سورت مشتمل پر رڼاګانو باندې. ضلالت، ګمراهي، کفر، شرک د هغې پکې ابطال شوی دی. صحیح عقیده پکې بیان شوې ده، ځکه دې ته سورت نور چې په دې کې صحیح عقیده بیان شوې نو سورت نور. څوم نوم شو ده؟ لسم. یولسم نوم د دې سورت کنز، سورت واقعه، سورت شافیه،
او څوارلسم نوم د دې سورت رقیه، پنځلسم نوم سورت الرقیه، او دا ټول واضح. سورت کنز ورته ځکه وایي چې کنز خزانې ته وایي. نو دا مشتمله په خزانو ده، یا کنز ورته ځکه وایي کنز خزانې ته وایي. نو دا مشتمل دی دا سورت په خزانو د قرآن مشتمل دی، په منځله د خزانې. واقعه ورته ځکه وایي چې دا کافي ده. نور قرآن خو ما تاسو ته بار بار ویل چې د دې تفصیل دی، لہذا کافي و واقع خو ده. او په دغه لحاظ سره ورته کافیه هم وایي چې دا کافي ده. شافعیه ورته ځکه وایي شفا نه دی، شفا بیماری نه، علاج چې په دې صورت کې علاج دی د بیمار. لہذا دا صورت چې څوک وایي ځان پیدا وایي صورت فاتحه کې شفا. او رقیه هم دبولو ته وایي صورت د من دبولو. دا پنځلس نومونه د دې صورت. شپاړسم نوم د دې صورت صورت تفویض دی. تفویض حواله کول. نو صورت فاتحه ته صورت تفویض هم وایي، ځکه چې په ایاک نعبدو او دارنګه په ایاک کې خپل ځان الله ته حواله کول. ایاک نستعین، خاص تا د امداد طلب کوو، خپل ځانونه تا ته حواله. نو دې صورت ته صورت تفویض. شپاړسم. اوولسم نوم د دې صورت صراط مستقیم. اتلسم نوم د دې صورت قرآن عظیم دی. نلسم نوم د دې صورت سبع مثانی. او سبع مثانی ورته ځکه وایي سبع وو ته وایي مثانی مکرره شوي چې دا صورت په اوو آیاتونو په هغې باندې مشتمل. نو ځکه دې ته سبع مثانی. یا په اوو آدابو باندې مشتمل دی. هر آیات د دې ادب دی، هر آیات کې یو ادب او حکم وایي. یا دا صورت مشتمل دی پر ثنا او صفاتو د الله. نو صورت مثانی د ثنا نه دی، نو ځکه ورته ثنا مثانی. یا نو ثنا د سوریانه ده چې دا صورت الله جل شانه دې امت ته ورکړي. سبع مثانی ورته ځکه. یا مثانی مکرر دی، دا صورت مکرر کولی شي په هر هغه مانځه کې چې د هغه ذات رکوع سجده وي. نو په مانځه کې دا صورت مکرر کېږي. امام مکرر وایي، نو ځکه دې ته سبع مثانی. دا خو د دې صورت په اسماو باندې کلا.
په دې کثرت د اسماو کې نوم وجه سره چې د دې صورت دا نومونه دومره زیات دا یو قاعده ده چې کثرت د اسماو دلالت کوي په عظمت او په بڑائی د شی علماء ذکر کوي کثرت الاسماء تدل على عظمت الشيء چې د یو شي نومونه زیاتي نو دا دلالت کوي په عظمت او په بڑائی د هغې باندې تاسو ګورئ یو سړي ته به ته مولوي صاحب کله به ورته شیخ صاحب وی کله به ورته محتمم صاحب وی خپل نوم به یې بلي صدر ته به ته صدر اعظم وی خلیفه به ورته وی امیر المؤمنین و امیر به ورته وی او خپل نوم به د هغه بلي دا دلالت کوي په عظمت او په بڑائی د هغې نو د سورت فاتحې نومونه چې زیات دا دلالت دی په عظمت او په لویوالي د سورت فاتحې ځکه د دې نومونه سورت الفاتحة مکیة مکیة په دې صورت کې اختلاف دی چې دا مکی دی او که مدني دی ټول مفسرین ذکر کوي چې سورت فاتحة الکتاب مکی ده دلیل په هغې باندې دا دی چې الله ذکر کوي ولقد آتیناک سبعا من المثانی او د سبع مثانی نه مراد سورت فاتحه او دغه آیات سورت حجر دی په سورت حجر کې راغلی او دغه آیات بالاتفاق مکی دی نو چې الله په مکی صورت کې ویل چې خامخا ما موږ درکړلی تا ته اووه آیاتونه چې مکرر کولی شي نو دا هغې نه مخکې به سورت فاتحه نازله شوې ده ځکه چې امتنان او دا په مقام د احسان کې ولقد آتیناک ذکر شوی او امتنان او احسان په یو شي باندې دا هله کېږي چې هغه شی واقع شوی الله یو شی چاله ورکړی د هغې نه وروسته ته په هغه باندې امتنان او احسان په هغه باندې داسې خو نه شي کېدی چې الله د سورت فاتحه نه ورکړي نازله کړي دي نه او په مقام د احسان کې دي ذکر په دې باندې اشکال واردي چې په قرآن کې د دې مثال موجود دی چې سورت الله فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا په دې کې مراد فتح مراد فتح مکه ده مکه لا فتح شوې نه ده الله جل شانه دا جمله په موضع د امتنان او احسان کې ذکر نو احسان او امتنان په دې باندې ورسته کېږي او الله مخکې انا فتحنا لك فتحا مبینا دی نو داسې د سورت فاتحه هم شي دا د نازل شوي وروستی امتنان او احسان دی په دې باندې مخکې ذکر شوی خو موږ وایو چې ولقد لام تاکید یا قد راوړل صیغه د ماضي راوړل دا دلایل دي په دې باندې چې سورت فاتحه
دا مخکې دا الله جل شانو سورت فاتحه مخکې نازل کړی ځکه ولقد آتیناک ذکر سبع من المثاني بہرحال سورت فاتحه مکی امام مجاہد ذکر کے چې دا سورت فاتحه مدنی ده د دې دا قول علماء صحیح نه دی کړی ځکه چې سورت فاتحه مکی مدنی شي نو د دې مطلب دا شو چې سورت فاتحه به د هجرت نه مخکې نازل شوي نو د هجرت نه مخکې چې کوم منځونه شوي دي په هغو کې به سورت فاتحه نه وه او دا خبره خو محال ده چېرې سورت فاتحه دې پکې یو دویم کلام دویمه دا ده چې دا قول د اجماع خلاف د امت محمدی علیه السلام باندې علیه السلام د امت اجماع دا چې سورت فاتحه مکی بعض علما ذکر کوي چې سورت فاتحه بعض مکی ده بعض مدنی ده خو دا خبره نشي بعض علما ذکر کوي چې سورت فاتحه دا دو پیری نازل شوی یو پیر په مکه مکرمه کې نازل شوی دا په بل پیر باندې دا په مدینه منوره کې نازل شو نو یو پیر په مکه کې د دې نازلېدلی بل پیر نازلېدلی په مدینه کې دي نو سورت فاتحه څو پیری نازل شو دو پیری په مکه کې ځان لا په مدینه کې ځان نو مکه ورته ویل سوي شو مدینه ورته ویل خو په دې باندې اعتراض لري چې انزال او نازلول دا خو ظهور ته وایي انزال او نازلول ظهور نو چې سورت فاتحه یو پیر نازل شو نو دوباره نازلولو کې د دې څه پیدا یو پیر را ظاهر شو نو دوباره را ظاهرولو کې څه پیدا علما دا هغې نه جواب کوي چې یو پیر نازل شوی ده د دې حیثیت نه چې دا د قرآن حصه نه وه په دویم پیر په دې حیثیت نازل شوه چې د قرآن حصه یا رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی انزل القرآن علی 7 احرف چې په 2 قرائاتو مشهوره وو یا په 2 لهجو باندې قرآن نازل شوی نو یو پیر په یو حرف سره نازل شوی دی په دویم پیر په بل حرف سره نازل شوی دی یو پیر په بسم الله د حصه نازل شوی دی په دویم پیر بسم الله د دې نه حصه نه وه نازل شوی دی نو یو په یو پیر یو شانتې نازل شوی دی په بل پیر بل شانتې نازل شوی نو لہذا په دې انزال کې پیدا نو دوه پیرې دي نازل شوي خو دا خبره محتاج ده نقل ځکه چې په دې باب کې عقل څه کار نه کوي عقل دا د عقل نه ماورا سورة الفاتحة مکیه آیاتونه د دې سورت سوي آیاتونه د دې سورت و آیات دی په دې اجماع د اکثر بعض علما ذکر کوي چې آیاتونه د دې اته دي بعض وایي چې آیاتونه د دې نه اته آیاتونه داسې شروع کېږي چې بسم الله کې آیات شوه
او بل آیات په الذین انعمت علیهم باندې وقف نو آتا آیات بعضې نحوي خو دغه اقوال شاذه دي لہذا د اقوالو شاذو اعتبار نه احقا خبر دادا جو صورت فاتحہ و آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنند اللہ اللہ الرحمن چڑیر مہربان دے دنیا و آخرت کے الرحیم دیر مہربان دے پا آخرت کے پا مومنانو باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دیر اباحاس دی یو دادے چه پا روایاتو کے دی نم بسم اللہ د بسم اللہ او د بسم اللہ پا مابین کے فرق دی آہر نم دا اللہ جل شانوہ چی یاد کے آغت بسم اللہ بسم اللہ مطلب دا چی خاص دا بان واخلا دا میم پوری دا کلمہ چی ہوئے دا کلام چی ہوئے دی دا بسم اللہ لکد لا حول ولا قوة الا بالله نمسرع حوقلا حوقلا دا لا الہ الا اللہ نمسرع حللا دا سے دا دینم بسم اللہ دا بسم اللہ دا دی فضیلت دا دی فضیلت خو ډیر راغلی امام قرطبی ذکر کوي چې علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولده چې بسم الله لیکلا نو دا ورته ویل چې ښه بسم الله ولیکه ځکه چې یو سړی ښه بسم الله لیکلی وه ښایسته الله ورته بخښنه یو سړی په لار کې روان و بسم الله په ځمکه باندې پرته وه پک لیکلی هغه راواخېسته خپلې د سترګو سې ولګوه الله جل شانه هغه سړي ته بخښنه وکړه صرف د بسم الله په وجه باندې ورته الله تعالی بخښنه وکړه بسم الله قدر بهتره رسول اللہ علیہ السلام با یو حدیث کی ذکر کئی چه کله دیو انسان دابا ساروے اوخی نو دا سڑے دی دسی نوی تاسی شیطان حالات دیو شیطان که دا خبر سڑے وکلو شیطان او خوشالش چرا زما پا طاقت باندی اوخی ساروے اوخی بلکہ دا سڑے دی رسول علیہ السلام وی چی بسم اللہ دی ہوئی زگا چی بسم اللہ ہوئی نو پا دے بسم اللہ سر شیطان دسی وڑوکے و صغیر کیگی لکدم مجبشا پا بسم اللہ دا ویلو سر شیطان دم مجبش پر وڑوکے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ذکر کئی چه ده جهنم باندې وعلیها 19 نلس فرشتي د دې د جهنم د فرشتو نه نجات او خلاصې بدی بسم الله الرحمن الرحیم سره چې دا بسم الله الرحمن الرحیم سره وای الله جل شانه به دغه عذاب د فرشتو نه به الله
رسول علیه الصلاة والسلام یو سړی یو هلک ته وایي کل بیمینک واذکر اسم الله پخی لاس خوراک کوه د الله نوم یاده او رسول علیه السلام په یو بل حدیث کې ذکر کوي واغلق الباب واذکر اسم الله دروازه بند کا نوم د الله یاد واطفئ المصباح واذکر اسم الله چراغ مړ که چې ولګېدې نوم د الله یادوه وخمر اناءک واذکر اسم الله لوښی خپل په دې باندې پټ کا نوم د الله یادوه بسم الله مجریها ومرساها په نوم د الله تعالی باندې تللی او درېدي بسم الله ولجنا په نوم د الله مونږ داخل شو بسم الله خرجنا په نوم د الله باندې مونږ نو لہذا په احادیثو کې د بسم الله ډېر فضیلت راغلی رسول علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې ذکر کوي ترمذی ذکر کړی ستر ما بین عورات بنی آدم و اعین الجن بسم الله کله چې سړی حمام ته ننوځي نو چې جنیات دا انسان لره نویني د هغو په مابین کې ستر او پرده هغه بسم الله ده چې بسم الله دې وویله لہذا جنیات دا تانی د جنیات پتا دا هغو سترګې الله ستانه بند نو صرف بسم الله الرحمن الرحیم دې کې ډېر لوی کمالات پکې دي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ صحابي دی دا دعوت د پاره او د تبلیغ د نشر اشاعت د پاره لاړ فارس ایران الته چې خلکو له دعوت ورکاو خلکو ورته وویل چېرې ته موږ د بدې باندې څه دلیل پیش کا چېرې قرآن حق خلکو ورته وویل چې ته څه وایې خلکو ورته وویل چې تا ته به موږ زهر راوړو لہذا دې ته زهر قاتل راوړو خالد بن ولید بسم الله ویل او زهر ویل هغه زهر د ده لپاره مقوي ثابت شو ځکه چې د مخکې بسم الله ویلي وه عقیده په الله باندې برابره وه چې هر څه کوونکی ذات الله که ما ته پیدا رسي که ما ته نقصان رسي که ما ته مرګ رسي که ما ته ژوند رسي هر څه د طرفه د الله شاه روم د روم بادشاه عمر رضی الله تعالی عنہ ته جواب راوړي چې همیشه لپاره زما په سر باندې درد ته ماته څه علاج راوکړې عمر رضی الله تعالی عنہ په یو رقعه کې بسم الله الرحمن الرحیم او هغه رقعه په ټوپۍ کې بند کړه هغه ټوپۍ او شاید روم ته ولېږه د روم بادشاه به چې کله ټوپۍ په سر کړه په سر باندې به یې درد نه و او چې کله به یې ټوپۍ کېښوده په سر باندې به یې درد شو هغه حیران
شو چې په دې ټوپۍ کې څه کمال دی چې ویګه ده په هغې کې رقعه باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شي. کله بسم الله په فضیلت باندې موږ بحث کوو دا نه کوو. یوه جنازه راغې زه ورځم اوس به انشاءالله